وینا تصویران استل پاغه سیره وغیرہ اچول څنګه دي؟ چونکه دا د میډیا دور دی، خلق خپل ډیر نیک عملونه د ریا په ذریعه سره ضایع کوي. دا سن دي پکار چې سړی خ قربانه ساروي واخلي او بیا ته تصویرو باسي، خلکو ته وایي چې یعنی زه دومره مالدار یم چې ما د خپل ساروي د قربانه تصویر په نت باندې شیر کو. دا الله بندگانو دې سره اخلاص ختميږي. دا کریا نشي نو کم از کم د انساني وقار او د انسان د عزت خلاف ده. دا پزول سيزونه دي، پزول عادتونو نه مسلمانانو لزان ساتل پکار دي. قرآن وی لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم. الله تستاسو د قربانه د سارو د غوخي د دې سوربواله د دې ویني نه رسی، الله تستاسو تقوا رسی. زړه کې تقوا پیدا کا، کمزور ساروي دی واغس خو تقوا دا الله به ډېر څه قبول کی. ډېر سرب ساروي دی واغس ته په نت دی ول تصویر شیر کو، خو زړه کې اخلاص نشته کی دي شي د عذاب سبب دی وګرځي. دا طریقې مکوې د قربانو د سارو تصویران په نټونو شیر کول، دا د انسان د اخلاق او د عزت او د تهذیب نو خلاف سيزونه دي. دا سه مکوې بس واده غستو د الله نوم په وکاو، د الله د پاره په خپل مقرر وخت باندې ذبح کدا سي بخي پادیو په سارو باندې سیره اچول، ګلونه اچول، نکریز لګول، دا ټول غلط رسم او رواج دي، منکر سيزونه دي. یہ نزان ساتل پکار دی. دا سیزونه اکثر یهود او نصارا کوي، دا د شغل سیزونه، بلکې مونږ وای د دستار بندې په دوران کې ماشومان ته هم سیره وغیرہ ما چوي. دي سیزونه نزان ساتل پکار دي. څومره سادگی وي او بے تکلفی وي، دې سره ریا ختميږي. الله رب العالمین اخلاص توجه نه اجر زیاتوي.